مونږه د دې روژې نه مخکې یو پیغام جوړ کړی و. دې دپاره ما را جمع کړې چې مونږ به نمبر په ټلیفون ورکو. په ټلیفون به نمبر ورکو نو مونږ به 300 کسان ګورو. 300 کسانو کې به مونږ ته فایده دا وي. مونږ ته فایده نه ده، عوامو ته فایده دا ده. ګوره په دې خو یو ماشوم د تی ماشوم هم په دې باندې پوهېږي چې مونږ یو 100 روپۍ ټوکن اخلو او 1000 کسان راشي نو د هغې نه 1,00,000 روپۍ جوړې شوې. په دې خو یو ماشوم هم پوهېږي چې مونږ ترې د عاملې لم پیسې ورکو، لږه خرچه، ځکه چې خدمت کوي نه، دا ټول خدمتونه کوي. د تنبو هم ترې نه ورکو، د لنګر هم ترې نه ورکو، او دغه رنګې ګنرمینان ولاړ ستاسو حفاظت لپاره دام ترې ورکو. مثال یو خبره کومه، نو بیا هم پکې مونږ ته ډېرې پیسې پاتې کېدې. نو مونږ دا سوچ وکړو چې بی په ډېرو کې خو ماته فایده ده، دونه خو پوهېږې که نه، دا خو په ډېرو کې خو ماته فایده ده. مونږ دا سوچ وکړو چې بی دا کسان مونږ 200 کو یا 2,500 کو، ګینې نهایت 300. نو زمونږ غرض پکې دا و چې د یو مریض به لکه خدمت صحیح وشي، هغه ته به فایده پوره ورسي. سړی د سوات نه راغی، ګلګت نه راغی، کوواټ نه راغی، میرانشاه نه راغی، دوبۍ نه کسان راځي، د مختلفو ممالکو نه خلک راځي، او د هغه که ماحق که هو خدمت ونه شي، تاسو باندې پویه نه یم، خو بسم الله الرحمن الرحیم، پاک رب واحد شاهد دی، الله ګواه دی، د ماری د رګ نه نحن اقرب الیه من حبل الورید ذات دی. د الله نه یره پکار ده. خو مونږ به خپو چې د یو سړي خدمت ونه شي، نو الله مونږ ته به د خپل ضمیر لږ ملامتیا راکړو، لږ ملامتیا نه ډېره ملامتیا. نو مونږ وایو چې یاره دا به مونږ 300 کسان ګورو. په خبره پوه شوې؟ په ټلیفون به نمبر ورکو، ځکه چې راپسې همداسې ډېر راځي، بیا چې د دې ځای نه واپس کې لږ خفه کېږي، لږ نه چې ډېر خفه کېږي. نو مونږ به په ټلیفون نمبر ورکو، نو چې کم کسان راځي نو هغوی به د راتلو نه بچ شي. او په ټلیفون نمبر دی نو په 300 مونږ خپل لیمټ پوره کوو. نو نور اضافي کسان د دې به خدمت هم وشي، او اضافي کسان به د کرۍ نه او د کړاو نه او د تکلیف نه وبچ شي. خبره ټیک وه؟ ښه، مونږ ورکې هغه پرچې به ته زه وښیم، مونږ نمبر یې ورکې. پرون لومبنۍ ورځ وه، ما یو سړي له مثال ورکړی دی، 1 نمبر 1 مې ورکړی دی، هغه راپسې پرون په 2:30 بجې وروالی دی. یو سړي له مې 200 نمبر ورکړی، پرون سهار 6 بجې دلته حاضر و. دې سره اوس څه کې ورونو پوه شوې؟ ټیک خبره وه که غلطه وه؟ او دا چې 1 راپسې راځي 2 بجې، نو زه به دلته تر 2 بجو ناست یم، زما باندې څه کار نه وي. هسې تاسو پکې څه وایې؟ او یو سړي له مې 200 نمبر ورکړی، 200 چې هلکه ستا داسې 11 بجې به نمبر وي، راپسې راغلی سهار په 6:30 بجې یا په 6 بجو ورې والی دی، وایي ما نمبر اخیستی دی. زناوریت دی که نه دی؟ نو مونږ بیا تاسو به کتلي د رشتهدارو نه تپوس کولی شئ، په دې ډله کې هم داسې کساني، زه بلکل نمبر نه اوچتوم. ما ته خو یو اوس هم خلک د پتې دپاره ټلیفون وکړي، مولوي صاحب دا ستاسو ځای کوم ځای دی؟ زه وایم واه په 2 کالو کې لا تا ته زمونږ ځای معلومه نه شو، بس نمبر ورته بند کړم. په 2 کالو کې لا ځای معلومه نه شو. یروره تی معلومې نه، ته صرف ویډیو دې وکته، ګوتې دې راښکې، سکرین شاټ دې وویسته او ټلیفون دې میلاو که، ځان دلته نه کړې. نو چې ته په ویډیو باندې یو صرف 2 منټه نه تېرې او بس ډایرکټ ما نه تپوس کوې، نو زه یې ته کله ښیم؟ بیا زما د دغه ویډیو او د دې دونه موبایل د نیو او د دې دونه بیان مقصد څه شی شو؟ هسې تاسو په ایمان یې ووایئ، یو ته فردن پته ښودل اسان کار دی که ګران کار دی؟ ګران کار دی. دې کې ګوره الحمدلله، اگر چې یو سړی دا وایي من قال انا عالم فهو جاهل، چې څوک ځان ته عالم وایي دا جاهل دی. خو تحدیث بالنعمت ته خپله عهده د علم یا تا سره بله دنیاوي عهده وي، ته ښودلی شي په بعضې موقعو کې. نو الحمدلله زه عالم یم، کتاب ګورم، بل زه ختم نبوت له سیرت جلسو له اکثر ځم، اگر چې ما ډېرې کمې کړي دي. د دې نه علاوه زما خپل یار قومي سړی یم، د دې معاشرې فرد یم، شهري یم،
مړی مې شته دی ژوندی مې شته دی په خدای یقین وکئ مونږ د اتوار ورځ ختمه کړه چهارشنبې م راوسته د اتوار د ورځې زما خپل سکه د ماما زامن مې مړه شوي دي نیم ورغلی درې میلنې هغه دغه درېیمه مې په داسې ورځ راغله چې بس هغه به زموږ د دم ورځ به وه دغه رنګ چاچیګانې مې وفات شوي دي نیم ورغلی درې میله نیم ورغلی جنازې له نیم ورغلی د دې قوم د لاسه بی نو زما خپله مړیم شته زما ژوندیم شته زما کارونه م شته زه به څه تیل مالګه صابون هم دې کور دپاره راوړمه پوه شوې جي ځکه چې یو ورکوټی زوی مې دا مدرسې له تحصیل القرآن لیږم بل هلک دی هغه سبق له ځي نو د کور منډه تړلم شته دی یو سړی به د عمرې نه راغلي مبارکۍ له ورځم یو سړي کې به فاتحه وي دعا له به ورځم معاشره کې خو دا شیزونه ضروري دي که نه یو سړی به بیمار شي د هغه بیمار پرسۍ تپوس له به ورځم یو سړی به مړي د هغې جنازې له به ورځم یو سړی به ما بیان له ختم له غواړي چې درته موږ ته بیان وکړه په ما باندې به یې پرزونې اړه به یې وي را باندې هغې له به ورځم هغې نه به مخکې لږ کتاب هم ګورم ځکه چې یو حق په دغه ځای کې ادا شي او چې کم مولا کم عالم کم مقرر کتاب نه ګوري نو دی خلک نشي مطمئن کولی او بل دا چې دغه شیز کې به د ده بیا غاړه هم بندېږي نو بی دا ټولې خبرې موږ ته مخې ته دي نو موږ بیا دا ووی چې یاره تاسو به سهار د شپږو نه واخله تر 19 بجو پورې دا یوه نیمه ګنټه ټایم دی یوه نیمه ګنټه ټایم دی دې کې به تاسو ځان له نمبر اخلی نو که 10 کسان راله که 20 راله موږ ډېرو تاړو د سره نه خوشحالي وو ګینې دې کې به داسې کسان والله بسم الله الرحمن الرحیم لعنت الله علی الکاذبین ګینې په دې دغه په دې کمنټس به مو سره راشي څومره خلک چې ما ته وایي یاره دم زه ورته ما دم بند کړی دی ولې چې یار ته ما ولې په ټلیفون باندې په عذابې ورځ یې ته معلومه وي چهارشنبه زیارت د زنانو جمعه هفته دا د سړو ورځ ده 400 روډ دی شالم پل دی نو پته معلومه ده ورځې معلومه دي د شپږو نه واله تر 19 بجو به مونږ نمبر ورکوو ټایم درته معلومه شو نو یار بیا ما ولې په عذابې په ټلیفون باندې چې دا کم ځای دی او کله به درځم او د سړو کومه ورځ ده والله چې دا خو ګران کار دی یار د خدای او د رسول خاطر وکړه چې دا ټلیفونونه راپسې مه کوې او د یو ټلیفون زه اوس دا موبایل ګوره کولاوم ښه دا جاز مې ترې نه لرې کړو دا مې ترې نه لرې کړو لرې مې کوتې نه هلکه دا اوس ونیسه ښه دې باندې اوس ګوره چې یو منټ تېرېږي نو کرنګ کرونګ به پې شروع شي یار نو دا به څوک کوي جاز مې ترې نه اوس لرې کړو که نه خیر چې اوس خلکو ته صرف دونه پته ولګي یو منټ نو د کرنګاري ته ګوره ملګریا ټلیفون نه دی پکار د پتې دپاره پېښور ضلع 400 روډ شالم پل چهارشنبه زیارت زنانه سهار د شپږو نه دغه دی سهار د شپږو نه تر 19 بجو به نمبر علی سهار د شپږو نه تر 19 بجو به نمبر علی او په دغه نمبر ټوکن دي چې واغشتو سهار د شپږو نه 19 بجو پورې نو په دې ورځ به دله دم کوو چهارشنبه زیارت زنانه جمعه هفته سړي اتوار هم ترېنه کټ کا انشاءالله تعالی الحمدلله ثم وثم پرون دلته موږ یو سړی راوستو هغه ته د مهرو مسله وه تاسو پرونی ویډیو کتلي پرونی چا وکته پرونی نو پرون تاسو راغلی وای ویډیو دې وکته هغه بیا الحمدلله 15,000 کسانو وکته د مهرو مریضو ګرځېدی نه شو موږ ترېنه منډه وویسته خو پرون خلک لږ کم ونو چې ګوره خلک کم نو د یو سړي خدمت کېږي که نه دا که غوبل وې نو به داسې رالو داسې پکې تلو ډېر خلک موږ ته یوه خبره وکړي وایي چې ستاسو په دې ویډیوګانو کې خو داسې یو مریض راشي موږ یې ووینو او دلته بیا تاسو هغه شانتې زموږ خدمت ونه کوئ نو زه ورته یم خلک ډېري که نه نو زه څنګه وکړم ما ته چې اوس 2 کسان یا 3 کسان یا 10 کسان نو راځه مکه شی بدله کوم او چې اوس ما ته په سر باندې 1500 کسان ناست دي نو خو زه هم د نه ځان فارغ وم چې ځي چې به زما خپل شل کاره دي که نه او نه هغه رنګ څوک صبر کولی شي ځکه په یو مریض باندې 10 منټه ټایم تېروم بل مریض هلته اور پرې لګېدلی وي هله وایي ګرمي ده او ناوخته دی او وختي دی او د لرې ځای نه راغلی وروره که خبره مې غلطۍ نو راته ووایه نو مونږ دا وایو چې مونږ له د شپږو نه تر 19 بجو پورې کسان به راځئ د 19 نه چې وروستو شی دا ویډیوګانې وروره خورې کې د 7:30 بجو نه چې وروستو شی نو بالکل د خدای خاطر وکړئ دغه نه رنګ
مرازه بالکل مرازه بس د شپږو نه تر 9 بجو پورې دا به مونږ کسان نمبر ورکو که 200 که 300 دې کوم چې بیا د 300 نه زیاتې کېږي نو هغې له بیا مونږ په سبا ټایم ورکو نو مونږ دغه کسانو به خدمت کوو دلته کې غرض خدمت دی ښه یو خو دا ضروري خبره وه دا خو پکې وشوه په دې پوه شوې او دویمه خبره پکې د کمنټس کې بعض اوقات یو سړی کوي یاره وایي جي یو سړی نه مختلف خلک پکې کوي یاره ماشاءالله جي ډېر ښه دمې دی کار ورسره کېږي څوک پکې ده وایي جي زما یو ملګری ورغلی و هغه په 900 روپۍ دارو ورکړي هغه په 600 ورکړي او هغه په 300 ورکړي یعنې دغه ټلیفون اورئ که نه رنګونه پیش سټارټ شو دې نه مخکې وټساپ او دا اوس دا یعنې بیزي کوه ورته دا به څوک کوي ښه بله خبره دا ده چې دغه دوی خبره ته کوم یاره وره په دې پېښور کې اسپتالونه دي په دې لاره باندې د میډیسن دوکانونه دي د حکیمانو دوکانونه دي او دغه رنګې د کپړو دوکانونه دي نو دا دوی یا دا کپړې یا دا سپلی یا دا پیزار یا دا د ضرورت شی دا څوک په چا په زور خرڅولی شي خو ته رالي 100 روپۍ ټوکن دې ورکړه دا خو خلک اسم یو مولا لا یو عالم لا یو 100-200 شکرانه ورکوي که نه ورکوي چې په نسوارو پیسې ورکوي نه دې رنګونو ته ګوره خیال دی چې په نسوارو پیسې ورکې په اجامت پیسې ورکې په سګرټ پیسې ورکې پردو ښځو ته خفه کېږو به نه ایزي لوډې کې پردو بچو له موټر سایکل اخلي پردو ښځو له واشنګ مشینونه اخلي چې بیا در باندې راځم خفه کېږي بیا نو چې هغه کولی شي نو یو مولا لکه تا باندې یو دمې واچو یو وظیفې درکاو د الله په نوم باندې د 100 روپۍ ورکړې نو په هغې د څه بېخ وتېدو خبره ټیک کوم که غلطه نو د دغه 100 روپو نه علاوه که تاسو نه چا په دم پیسې وغوښتې ما ته ووایې اوس ته د دوی خبره کې دوی ما اخله که نه نو چې تا د ضرورت نشته نو ماله نو په تا خو چا په زور نه خرڅه کړې او که ته وایې چې ګرانه ده نو دا ګرانه ما نه ده پیدا کړې نه ما زما زه وزیر اعلی یم او نه وزیر اعظم یم او نه ګورنر یم او نه بادشاه یم چې دا ما ګرانه کړې ده دا ورشه د کپلو نه ګرانه ده مونږ به کلونجي راوړه مثال په 2000 روپۍ کیلو مثال درته ویم هغه اوس په 100,000 کیلو ده میتي دانه هم راوړه مثال په 1000 اوس په 2000 ده هر شی ورشه دلته کې نه ګران دی نو زمونږ کار خو نه دی مونږ خو دلته کې او دلته نه مونږ سره کمر دی چې روي شو کو ګینې بس ارزان به دی درکو خو هر یو شی به د پنساري نه راځي یا به جوړېږي بوتل لوکل بوتل به مونږ له راکولو دی په 14 روپۍ اوس لوکل بوتل په 200 روپۍ دی او چې ښه بوتله دی نو هغه په 13 دی ای ساده بوتل نو هر یو شی ګران دی نو اوس دغه کې خو مونږ ګرم نه یو ته نه اخلي ما اخله خو اوس کمنټس کې دا خبره کول چې یاره دا ګران دی او دا ارزان دی دا خو هسې د بېوقوفتوب خبره ده نو دغه انشاءالله دغه یو څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړي امید لرم چې را سره به ستاسو اتفاق وي الله تعالی ټولو مریضانو ته صحت ورکړه اوس به داسې کار کوو چې کومې زنانه دي نو هغه به مونږه د زنانو ورځ ده نو هغه به مونږه اول وکړو د هغې دم به وکړو داسې به یې دم او په دغه شانتې به ځي او بیا چې د زنانو نه فارغه شو او کم سړي پاتې وي د دم دپاره نو بیا به د هغې نمبر شي نو به د خیره سره دا ساعت وي چې 10 بجې کېږي انشاءالله مونږ تاسو به واپس شي چاته چې دارو ضرورت وي مونږ به ورته ولیکو بیا که هغه ته ضرورت وابلي که هغه ته ضرورت نو هلته هغه پرچه وشلوه او سا خواله دم دې وشو او زه به مخه دی خلاصه خبره ده استاد جی دم دې تر اوسه سړی په ټلیفون باندې نمبر واخلي نه په ټلیفون هم ختم واو په ټلیفون هم ځکه ختم کو چې سړی له مونږه 5 نمبر ورکو ما پرون پکې داسې کسانو که د 5 نمبر مې ورکړی د ورځې 3 بجې بیا ورونه وال د ورځې ته به ته ناست دی وره جي